بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا خطبه به وایو مقصود ته بزان ورسو څنګه هم خوخه نور خبرې تاسې ویلې دي تاسو په نورو خبرو پوهیږئ چې الحمدلله کې اوس غټ اختر پورې مونږ لګیا شو نو چټي خبرې دي او د مصنف حالات هم چې کوم ضروري و هغه مو ویلې پوه شئ اصل مقصود ته ځان رسول پکار دي چې احادیث دي الحمدلله د اولوهیات صفات ثابت دي الله لره نحمده مونږ د هم بیانو ایراد د هم د په جمله پیری او اسمی دواړو سره وکړو اسمیه کې استمرار ده او پیلیه کې تجدد ده نو اشاره ده خبره ته چې خدای مستحق د هم ده هم په اعتبار د استمرار سره هم په اعتبار د تجدد سره ونستعینه او منګه طلب د مدد کو ددنه ونستغفره بخنه غواړو ددنه ونعوذ بالله پنانی سپ الله سره من شرور انفسنا د شرونو د ځانونو زمونږ ومن سیئات اعمالنا او د بدیو د عملونو زمونږ شرور د شر جمع ده هغه شی ته وایي چې هغه په شرع کې نامناسب سیئات د سیئاتن جمع ده دا ارتکاب د هغې څه ته وایي چې خدای پې خفه کېږي او شرع کې منی ګناه د شرور نه باطنی شرور مراد دي او د سیئات نه ظاهری شرور مراد دي من يهده الله هغه څوک چې الله ښودنه وکړي د لره د سمې لارې فلا مضل له نو هېڅوک ګمراه کوونکی د لره نشته ومن یضلل هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي بې لارې کې فلا هادي له لاره ښودونکی د لره نشته من موصوله دی یضلل فعل او فاعل دای سیله ده موصول سره د سیلې نه دا مبتدا ده او فلا هادي له دا خبر ده او مبتدا متضمن معنا د شرط نه په خبر باندې پار اورل پکاري دلته قاعده ده چې کله سیله جمله پیلیه راشي نو هغې کې عاید پکاري چې موصول ته راځي من یهده الله کی ضمیر ذکر شکره یهدیه کی دا ضمیر من ته راځي دی من هغه څوک یهدی چې خدای هدایت وکړي د لره سیله کې عاید پکاري که نه خو بیا قاعده ده چې کله کله حذف کېږي هم چې کله فضلی مپولی نو د عاید خو مپول دی که نه دلته ومن یضلل کې حذف که پوه نه شوئ داسې ونه ویل چې ومن یضلله فلا هادي له بعضې نسخو کې ومن یضلله دی بیا خو څه اعتراض نشته او چې کوم وخت کې حذف شوی دی نو هغې کې اعتراض شته چې ولې حذف که نو جواب دار فضله دی او فضله خو حذف کېږي که نه پوه نه شوئ پوه شئ واشهد ان لا اله الا گواهی کوو د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی
شهادتن دسی شهادت کو تکون للنجات وسیله چې دا شهادت شي زمونږ د خلاصون د پاره ذریعہ دسی شهادت کو چې د جهنم نم خلاصېدو د پاره ذریعہ شي ولرب الدرجات کپیلا او د درجو د اوچتېدو د پاره کپیل شي ذمہوار شي دسی شهادت کو چې زمونږ د درجو اوچتېدو ذمہوار شي اوس به په تاسو اعتراض وارد شي نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله دا ټول د جمع صيغې ذکر کړ واشهدو دای د مفرد صيغه ولې ذکر کوه نشهدو به ویل سوال باندې پوښ تاسو به جواب وکړئ شهادت په لفظ د مفرد سره ذکر کا چې موافقت د اذان سره راشي اذان کې نشهدو ده که اشهدو ده یو اقامت سره راشي مانزه سره راشي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خطبه سره راشي آی کې مفردات نه دي کې مفرد ذکر شهادت دمه وجدا ده چې شهادت بیان توحید دی شهادت څه دی نو لفظ مفرد ذکر کا د دې د وجنا چې دا لفظ د مراد سره موافق راشي مراد خود بیانول د توحید دی لفظ مراد د توحید ذکر کا مفرد چې دا لفظ موافق شي د چا سره مسلې سره چې توحید واشهد گواہی کوم ان محمدن یقینا محمد عبده د الله بنده دی ورسوله د الله رسول دی الذي ها بعثه چې خدای را ولېګا وطرق الایمان او د ایمان لارې قد عفت آثارها نخې ختم شوي وي وخبت انوارها او رڼاګانې سستې شوي وي نبی اسلام داسې وخت کې خدای را ولېګا چې د ایمان لارې چې کمې وي د دې نخې ختمې شوي وي د ایمان د لارو نخې ختمې شوي وي تیر اسمانی دینونه چې خدای را لېږلي په هغې کې د ایمان لارې وې که نه خو د نبي علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې خو څه کم 600 کاله وکړه 610 میلادي کې نبی علیه السلام پیغمبر شو او 1500 میلادي کې نبی اسلام پیدا شو 600 کاله د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام په منځ کې مسافه نو چا سناسه د توحید او د دین خبرې وي او د ایمان لارې وي د هغې نښې ختمې شوې وي پوه شوې پې وخبت انوارها رڼا یې پټه شوې وه رڼاګانې پټې شوې وي ووهنت ارکانو ستنې سستې شوې وي بنیادونه سست شوي وو وجهل مکانها ځایونه ورک شوي وو چې د ایمان لارې به کم ځای کې بیخي ورکې شوي فشید صلوات الله علیه وسلامه من معالمها ما عفا وشفا مضبوط که نبی علیہ السلام د الله رحمتونه دی په دی او سلامونه د نخو د ایمان د لارو دا نخې مضبوطې کړي کمې ما عفا وشفا ما هغه عفا چې ورکې شوي وي اپا معنا چې ختمې شوي وي کومې نښې چې ختمې شوي وي هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم مضبوطې کړي وشفا من العلیل او روغې کا د بیمار نه په تایید د کلمې د توحید د کلمې د توحید په تایید کې من کان علی شفا چې څوک په غاړه د کند او من العلیل دا من العلیل دا بیان مقدم دی من کان علی شفا د پاره و شفا پیل دی ضمیر پکې نبی علیہ السلام ته راجع دی هغه فاعل دی من کان علی شفا دا مبین دی
او من العلیل دای بیان دی مبین سره د بیان نه دا مفعول به د شفا دی او پی تایید کلمت توحید دا متعلق دی تر شفا پورې لکه تاسو په عبارت پوه نه شئ وشفا من کان علی شفا من العلیل پی تایید کلمت توحید تقدیر د عبارت باندې پوه شئ چې څوک په غاړه وې دا خلق چې کم دی په جهنم په غاړه وکنه چې مړ شوي وي چېرته غورځېده بیماران و او د کندې په غاړه و نبي علیه السلام چې راغی د کندې د غاړې نه را لرې کړه مسلمانان شو اوس که مړه شي نو کندې له نه غورځېږي جنت ته به غورځېږي دا یې مطلب شي اول شفا چې کم دی شفا یشپي پیل ماضي دی د باب ضربانه شفا یشپي شفان او دویم شفا چې کم دی په فتحې سره غاړې ته وایي دا یې سم دی فعل نه دی کندې ته وایي په غاړې د کندې ته علی شفا حفرة کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها وایي چې څوک چې بیمار ته لاړ شي نو داسې به ورته وایي خدای دې شفا یې کامله درکړي داسې به ورته نه وایي چې خدای دې شفا درکړي شفا خو د کندې غاړې ته وایي خدای دې کندې غاړه درکړي او بعضې ملایانې که نه دا عوام غریبانان ورسره ښه وکړي نو دی ورته وایي جزاک الله خو ډېر خوشحاله شي تبلیغان خو ډېر خوشحالېږي چې جزاک الله یې راته ویلی او ده ورته خیري کړي جزاک الله خدای دې ټوټه ټوټه کړه تجزیه خو ټوټه ټوټه کېدو ته وایي تقسیمېدو ته واوضح سبیل الهدایت لمن اراد ان یسلکها او واضح کړه د هدایت لاره هغه چا د پاره ان یسلکها چې پې روان شي په دې واظهر کنوز السعادت او ښکاره یې کړه خزانه د نیکبختۍ لمن هغه چا د پاره قصده چې د هغه اراده یي ان یملکها چې ځان د دې خزانې مالک جوړ څوک چې د خزانې مالک ځان جوړوي هغې دپاره خزانه ښکاره کړه د دین خزانه د توحید خزانه د عقیدې خزانه اما بعد پس د دې درې امورو نه چې هم تاسو په خبره پوه شئ چې تسمیه او حمد او صلات فإن التمسک بهدي د دې ځای نه اوس دا بیانوي چې حدیثو کې می کتاب ولیکو او چې کتاب می لیکه نو د المصابیح باندې می ولیکو صاحب مشکات وایي دی وایي فإن تمسک بهدیه منګولې خخول په سیرت د نبی علیہ السلام هدیه سیرت طریقه منګولې خخول په طریقې د نبی علیہ السلام لا یستتم نه برابریږي الا بالاقتفاء مگر الا چې سړی تابعداري وکړي لما د هغه څه صدره من مشکاتي چې هغه صادر شوی د کړکۍ د دنه د هغه نور د هغې رڼا تابعدارۍ نه بغیر د نبي علیه السلام پسې اقتدا نه کیږي تر کومې چې د هغې رڼا پسې لاړ شي چې کومه د کړکۍ د نبي علیه السلام نه راوځي مشکات نه مراد د نبي علیه السلام سینه ده او د ډیوې نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه دی او د رڼا نه مراد هغه انوارات او احادیث او دین دی چې کوم د نبی علیه السلام د زړه نه راوتی په خوله اوس په خبره پوه شئ والاعتصام بحبل الله منګولې خخول د خدای په رسۍ په قرآن لا یتم نه پوره کیږي الا ببیان کسبه مگر په بیانولو د ښکاره کولو د دې نو حدیثو کې مې ځکه ولیکه چې د حدیثو نه بغیر ژوند نه کېږي د یو مسلمان ژوند د حدیث نه بغیر کېږي نه که حدیثو کې خو د ډېر ښایسته کار وکړه چې کتاب دې ولیکه ټیک ده نو المصابیح باندې دې ولیکه بل کتاب خلاصه به دې لیکلی وی یا به دې هغه پوره کړی وی که نه مصابیح سره دې څه کار دی وایي مصابیح ډېر اوچت شخصیت کتاب دی ګورئ وکانه کتاب المصابیح او کتاب المصابیح الذي صنفه الامام
هغه چې تصنیف کړی و د دې امام محی السنه قامع البدع قمع ختمېدو ته وایي ختمونکی د بدعت ابو محمد الحسین ابن مسعود الپرا ورته ځکه وایي چې کوټونه خرڅول یا جوړول یا پلار کوټونو خرڅولو والا البغوی رفع الله درجته الله تعالی دې د درجه اوچتي کی اجمع کتابین دا اجمع کتابین منسوب دی خبر دی د کانا وکانا کتاب المصابی اجمع کتابین سن پپی بابی پیدام که کتاب المصابی ډیر جامع کتابو سن پپی بابی چې دې باب کې څومره کتابونه تصنیف شوي دي جامع پکې چیو واثبت لشوارد الاحاديث ووابدها او ډیر جمع کون کې د ګډو وډو احادیثو ووابد تخدیدن کو احادیثو چې بل طرف ته تللی راغلي شوارد د شاردتن جمع ده خورو وروته اوابد دات په تفسیر ده د شوارد هغه چې تخدیدلی ساروی مرغی و تختینو هغه ته سوی او عابده او عابد خنو بس چې کتاب المصابیح خ کتاب او جامع کتاب او د حدیث کتابونو کې نو تابع مشکات ولې لیک مشکات ته خاصه ضرورت تو فکر تم خیال راغله کران له نه دی وای ولما سلک رضی الله عنه هغه کې وایي کمی بشیو المذابی کې څه کمی بشیو نو ځکه مې بل کتاب ولما سلک رضی الله عنه طریق الاختصار هر کله چې مصنف تللی و الله دې ترازی شي د اختصار په لاره وحذف الاسانید سندونه حذف کړیو سندونه نو ذکر ان ابي هريره عن نبی صلی الله علیه وسلم بس سند نو ذکر کړي چې رواه البخاری وغيرها تکلم فی بعض النقاط بعض ناقدینو په خبره وکړه چې دا حدیث ضعیف دی ځکه سند پکې نشته اگر چې په محی سنت باندې دا الزام لګول چې ضعیف حدیث ذکر کړي دا غلطه ده ولې ځکه چې محی سنت ذکر کړه خو بس دا دلیل چې دا قوی دی کنه ځکه دی خو امام وکړه پوه نشي الکه تاسو په خبره پوه شئ محی سنت خو مطلب چې د ذکر کړه نو بیا څوک ویلای شي چې دا کمزور دی خو بیا هم قمقل خلک شته ګورئ وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد الکه دې خبرې ته ګورئ وإن كان نقله اگر چې نقل کول د چا د صاحب المصابی وإنه من الثقات په داسې حال کې چې د ثقات نه دی کل اسناد د نقل کول د څه لکه سند ذکر کول لکه د عبارت تم خیال نه دی کا وإن كان نقله دا مرفوع دی اسم د کان دی او کل اسناد مثل الاسناد دا خبر د کان دی وإنه من الثقات دا من کې جمله معترضه ده الکه په پوی نشي اصل کې دسه دی وإن كان نقله مثل الاسناد لأنه من الثقات دا علت هم د جمله معللم ده اگر چې نقل کول د سیدی لکه سند چې ور سره ذکر کړي ولی لأنه من الثقات ځکه دې په خپل ثقه ده ثقه غلطي خبري نه ذکر کړي خدای د ذکر کول د څه لکه سند خو بیا هم ماته وګورئ بیا هم سبه سند خبره او صد سند خبره کوم یو مضبوطه ده نو ما ذکر اولګه د مشکات مې ذکر ولي ک سند ذکر د مشکات د لیکل یو پیدا ده ګورئ لکن لیس ما فی علام کل اغفال لیکن نه د هغه څه چې پاغي کې نخي پشان د هغه څه چې نخي پکې نه دوه قسم ازمکه یو 200 جریره بزمکه ده یو دو کسانو شریک ده هغه استاد او د غزما د مند کې نخي نه هیڅ نخه پکې نه بل دای د دوه کسانو ازمکه شریک ده او مطلب په مند کې څه کړی دي نخي
کاڼي لګولې یې خښتې لګولې یې پکې دیوال کړی دی کومه یوه ښه ده بې نښو که د نښو نو ځمکه کې چې د نښو والا ښه ده وایي حدیثو کې هم د نښو والا ښه دی حدیث کې د نښو والا کم یو دی سند نو د چا اګر چې ورسره نه دي نښه نه ده ذکر کړې سند یې نه ده ذکر کړی هم مقبول دی ځکه د ده کلام دی خو بیا هم بې نښو د نښو خو فرقي که نو ځکه ما دا کتاب ولیکو ګورئ لیکن لیس ما فی اعلام لیکن نه دی هغه څه چې په هغې کې نښي کل اقبال په شان د هغې چا چې نښې پکې نه نو فاستخرت الله ما د خدای نه استخاره وکړه طلب د خیر مې ته وکړه واستوفقت منه او طلب توفیق مې د ده نه وکړه پوه شې پې طلب د خیر مې وکړه د چا نه او طلب د توفیق مې وکړه د ده نه فعلمتو ما اغفله زه به نښې کېدم په هغه څه کې چې دم داسې بې نښو پرېښي دي یعنی حدیث دغه یې ورسره نه ذکر هغه ده خو داسې ذکر کړه قال النبي صلی الله علیه وسلم زه به په نښه کېدم صحابي به ذکر کړم چې دا ابو هریره دا حدیث ذکر کړ فاودعت کل حدیث ما کې خو د هر حدیث منه د دې نه فی مقري په خپل ځای کې پې پوه شئ کما رواه الائمة المتقنون لکه د دې روایت چې ائمه کړی دی چې مضبوط دي والثقات او ثقه دي الراسخون لک دي لکه ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری چې څنګه حدیث ذکر کړی مقص ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری ورپسې وابي عبدالله مالک ابن امنس الاسبهی وابي عبدالله محمد ابن ادریس الشافعی وابي عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی وابي عیسی محمد ابن عیسی الترمذی هلکه پې پوه شئ وابي داود سلیمان ابن الاشعث السجستانی دوی چې دا حدیثونه څنګه ذکر کړي امام مقشي وابي عبدالرحمن احمد ابن شعیب النسائی وابي عبدالله محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی وابي محمد عبدالله ابن عبد الرحمن الدارمی وابي الحسین علی ابن عمر الدارقطنی وابي بکر احمد ابن حسین البیهقی وابي الحسین رزین ابن معاویہ العبدری وغیرهم یا د دې علاوه نور محدثینو د نور محدثینو حدیثونه مې پکې ذکر کړي خو هغه ډېر لږ دي ډېر د دوی دي وقلیل ما هو او ډېر لږ دي هغه هو چې دا غیري د دې کتابونو چې غیري هغه ډېر لږ دي تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ قلیل ما هو کې دا ما زائده ده د تاکید د قلت دپاره راغلی لکه قلیلا ما تشکرون